ملګرو عمر جمشید یم. نن درته د پاکستان د ټولو وزیر اعظمانو تاریخ بیانوم چې د پاکستان د جوړېدو نه بعد تر ننه پورې څومره وزیر اعظمان بدل شوي دي او د هغوی څه نومونه وو. لومړنی لیاقت علي خان. ملګرو دا د پاکستان لومړنی وزیر اعظم وو چې په 15 اگست 1947 کې جوړ شوی وو او په 16 اکتوبر 1951 کې بیا د وزیر اعظمۍ نه ختم شوی وو. نمبر 2 خواجه ناظم الدین. ملګرو دا د پاکستان دویم نمبر وزیر اعظم وو چې د په 17 اکتوبر 1951 کې جوړ شو او په 17 اپریل 1953 کې بیا د وزیر اعظمۍ نه ختم کړی شو. نمبر 3 محمد علي بوګرا. ملګرو د په 17 اپریل 1953 کې د پاکستان دریم نمبر وزیر اعظم جوړ شو او بیا په 12 اگست 1955 کې بیا د وزیر اعظمۍ نه ختم شو. دا د بنگلاديش یو سیاسي سړی وو او مخکینی سفیر هم وو. د پاکستان سفیر هم تیر شوی او د بنگال سیاسي سړی وو. څلورم چودھری محمد علي. ملګرو چودھری محمد علي په 12 اگست 1955 کې د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو او بیا په 12 سپتمبر 1956 کې د وزیر اعظمۍ نه ختم شو. نمبر 5 حسین شهید. د په 12 سپتمبر 1956 کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. بیا په 17 اکتوبر 1957 کې د وزیر اعظمۍ نه ختم شو او دا د بنگال یو مشهور سیاسي شخص و. نمبر 3 ابراهیم اسماعیل. ملګرو په 17 اکتوبر 1957 کې ابراهیم اسماعیل د پاکستان شپږم نمبر وزیر اعظم منتخب کړی شو او بیا په 16 دسمبر 1957 کې د وزیر اعظمۍ نه ختم شو او د ډیر مختصر وخت لپاره وزیر اعظم شوی و. فیروز خان. ملګرو په 16 دسمبر 1957 کې فیروز خان د پاکستان اوم نمبر وزیر اعظم منتخب شو او په 7 اکتوبر 1958 کې د وزیر اعظمۍ نه ختم شو. نمبر 8 نور الامین. ملګرو په 17 دسمبر 1971 کې نور الامین د پاکستان اتم نمبر وزیر اعظم منتخب کړی شو او په 20 دسمبر 1971 کې دوباره بیا د وزیر اعظمۍ نه ختم کړی شو. ملګرو نور الامین صرف 13 روز لپاره د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی و. نمبر 9 ذوالفقار علي بټو. په 14 اگست 1973 کې ذوالفقار علي بټو د پاکستان وزیر اعظم منتخب کړی شو او په 5 جولای 1977 کې دوباره د وزیر اعظمۍ نه ختم شو او د پاکستان پیپلز پارټۍ بانی و.